السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ده دعا نه علاوه یو شی تقدیر بدلولو والا نشته. یعنی دعا چې کومه ده دا واحد یو داسې شی دی چې دا تقدیر بدلی. نیکی نه علاوه عمر زیاتولو والا یو شی نشته. یعنی نیکی داسې شی دی چې دا عمر زیاتی. انسان رزق صرف په ګناونو په وجه کمیږي. انسان چې رزق نه محروم کیږي نو ګناونو په وجه. دی حدیث کې درې خبرې دي. ټول نه مخکې اوله خبره د دعا فائدہ ده، چې دعا فائدہ سره انسان په تقدیر کې چې مصیبت، پریشانی، غم لیکلی نو دا واحد په دعا باندې بدلیږي. چې انسان الله نه دعا وغواړي، دعاګانې وکړي، نو الله هغه پریشانی په خوشحالۍ باندې بدل کړي. هغه تکلیف الله دنه لرې کړي کوم چې د تقدیر کې الله لیکلی، په دغه دوا باندې هغه تقدیر بدل شي. نو دعا ډېر غټ شی دی. موږ له پکار ده چې الله نه دوا غواړو. دویم شی نیکی ده. رزق زیاتول لپاره یو کار نیکی ده. اول دوا غوښتلی چې الله نه موږ دواګانې غواړو. دویم موږ نیکی کوو، نیک کار مونږ کوو. نیک کار سره هم رزق کې الله اضافه کوي، رزق زیاتی. او دریم شی ګناه نه ځان بچ کول. ځکه چې انسان چې کله ګناه کوي په دغه باندې د رزق کمیږي، رزق کې محروم کیږي انسان رزق نه په ګناه باندې. چې ګناه نه مونږ ځان بچ کوو نو الله زموږ رزق کې هم اضافه کوي. نو دغه درې شیزونه دي. اول دعا کول رزق زیاتولو لپاره، دویم نیک کار کول رزق زیاتولو لپاره، دریم ګناه نه ځان بچ کول رزق زیاتولو لپاره. په دغه دریو شیزونو ان شاء الله تعالی الله زموږ رزق زیاتوي. والسلام.